نحمده ونصلي على رسول الله. علماء لیکلي دي چې دا نفس سمولو درې طریقې دي. په درې طریقو سره به دا نفس ټیک کوي. یوه دا طریقه چې ته خپل شهوات رقم کا. شهوات صرف سیکس ته نه وایي، غلط تعلق نه. بعض خلکو د چکرو شوق وي، بعض خلکو د کپړو شوق وي، بعض خلکو د خوراکو شوق وي، بعض خلکو د نوو نوو شکلو ته کتلو شوق وي. بوډاګان شي که نه، بیا خو بل کار نه وي، خو به خلکو ته ګوري را ګوري. نو دا چې چوره شهوات دي، دا ټول شهوات په ختموي. څنګه به ختموي؟ ختموي به داسې چې دا نفس وګای کا، روجې ونیسه که روجې نه وي، د نفس خلاف کار شروع کا چې دی لږ وګای وي، دا به تا په کنټرول کړي. دومه طریقه د نفس والا دا ده د بچ کولو چې الله نه به سوال نه کوي، یا پروردګاره زه خو د نفس نه نسم بچ کېدلی، ته مې دا نفس نه بچ کړي. ځکه نفس درې طریقې، یو اماره او په درې قسمه نفس علماء لیکلی ده. په قرآن کې الله رب العزت ذکر کړی ده. خو آخر نفس ته نفس مطمئن نه، چې دی په شریعت باندې څه شی مطمئن شي، دی بیا زور نه کوي. یا پروردګاره دا نه ما نفس مطمئن نه جوړ کړي، الله نه به سوال نه کوي. ځکه چې موږ خپله دومره غټ خلک نه یو چې نفس سیده پروردګار امداد که موږ سره شامل نه وي. درېیمه خبر دا چې دا نفس باندې د عباداتو بوج واچوه، چې دی دا عباداتو ذایقه وچکي. اوس د شپې تهجدو په ټیم باندې پاڅېدل او الله ته سجدې لګول او الله ته جړل یو خپل خوند ده. ګناه به نفس خو صرف د ګناه خوند نه خبرې، خو د دې خوندونه خو نه ده خبر. که دې خوندونه خبر شوی نو دی به د عباداتو خوګر جوړ شي، ده به بیا خوند ورکوي. د باندې د عباداتو بوج واچوه. او اصل کې تعلیق کې ذکر دي چې د نفس اصلاح په باره کې به درې کارونه کوي. اول کار به دا کوي چې داسې یو انسان ته به په ځان په لاس باندې ورکوي چې هغه انسان د نفس په شرارتو باندې پوه وي، چې نفس نه دی خبر وي. څرنګه؟ لکه تاسو به کتلی وي یو طالب علم وي، چې کله پرچه کوي نو چې دی راوځي نو دی ده ته وتایي چې څنګه پرچه دې څنګه وکړه؟ وایي یاره پرچه خو مې بالکل 100% پرچه مې کړې ده. وایي څه خو دې غلط پکې نه ولیکم؟ وایي نه فل مې صحیح ولیکله. خو چې کله یې نمبر راشي بیا 50% نمبر وي. ځکه دی چې کله پرچه لیکي دی خو په دې نسبت باندې کې زه هر شی صحیح لیکم که نه. څوک دا نه وایي چې زه غلط څیز لیکم په دې پرچې باندې. خدای خو چې کله دا پرچه د ممتحن په لاس کې چکر په لاس کې ورشي نو هلته په دې باندې ډېر شیان باندې کټ ووایي. نو ته چې داسې ممتحن په لاس باندې ځان ورکې نو او بیا تا ته وایي چې دا نفس ده، دا نفس ده، دا نفس ده، دا نفس ده، دا د غلطي ده، دا د غلطي ده، دا تا ته به ټول هر شی جن صحیح ښکاري که نه، خو داسې کس په لاس. بله خبره دا ده چې بعضې طالب علم پرچه لیکي خو پرچې چې یو څیز ورځي نه، اوس دی په دې نه پوهېږي چې یاره دا څیز ما نه چې غوښتلی ده دا زه څنګه ولیکه، ده ته ورځي نه، سوال یې یاد کړی نه وي. نو دی حیران پریشاني کله دا لګوله کله دا لګوله. نو انسان په زندګي کې یو داسې موډ راشي چې انسان په دې نه پوهېږي چې دلته زه کم کار وکړم، په کم خوا لاړ شم، کم خوا لاړ شم، دالې لاړ شم، دالې لاړ شم، کم خوا لاړ شم. نو داسې انسان به داسې ځان ورکوي. بله خبره ده چې انسان د دشمنانو نه او حاسدینو نه سبق واخلي. هر انسان دشمنان ډیر وي، من شر حاسدین اذا حسد. هر انسان دشمنان ډیر وي او حاسدین ډیر وي. نو ګوره دا دشمن نه دا هر وخت سړي پسې ګوري چې ده کې دا څه خبره وځي چې زه خلکو ته ووایم. حاسدین دغسې وي فلانکا سړی خو ډېر جان نیک کوي، وایي داسې کار. نو ته دې نه سبق واخله، هغو سره بغض مه شورېوه.
بلکې ته ګوره چې دی تا کې کومه خبر راباسي چې هغې خبرې ته تا سوچ نه ده نو فورا اذان نه خبره وباسي سبق ورنه واخله او دریم کار دا چې د نفس په باره کې چې عبرت واخله عبرت داسې واخله چې چا د نفس پیروي کړې ده څوک د نفس پسې تللی دي نو هغه باندې څه حساب شوی ده ذلیله شوي دي دا یاده وساتو چې بعضې خلک د نفس عزت پسې لګېدلی دي چا چې نفس غټ وي که نه نو د نفس عزت پسې هر ځای لګېدلی او چې کوم سړی د نفس عزت پسې ولګېږي دا یاده وساتو دا سړی به همیشه ذلیلېږي دا اصل چې نفس عزت پسې اوس بستره دا ملک صاحب ته ورته وایي چې ملک صاحب ته بستره واخله دی وایي یاره زه ملک سړی یم زه څنګه بستره واخلم ګوره دا بستره اخیستل دی دا داسې احسان کار نه ده حبجان استاده ملک سړي ته یې ورکړه ورته چې یاره بستره واخلو دی به بستره نه واخلي که بیا دې پتیله په ور سر کړه بیا تبلیغ ته نه ځي ولې ځکه چې نفس یې غټ ده که نفس یې نه و غټه نو ګوره بستره خو هغه سړی کوي چې چا نفس لږ کمزوری وي که نه نو بلکل چې کوم سړی دریم کاره چې ته عبرت واخلې عبرت داسې واخلې چې کوم سړی د نفس پیروي کوي او آز ذلیل سي نو ته هغه ته وګوره چې ګوره هغه باندې انجام به وي نفس ته که داسې کار دی کولی نو فلانکي سړي چې کوم انجام ده هغه انجام به یې ستایي نو دې نه عبرت واخله که عبرت دې واخیستی خو بچ پسې که عبرت دې نه واخیستی خو ته به هغه په شان باندې څه شی سې ذلیل سي بله خبره دا ده چې دا نفس دومره خطرناک څیز ده چې شیطان تر هغه وخت پورې په انسان باندې حمله نشي کولی چې تر څو پورې دا نفس جان سره ملګری کړی نه وي پوه نه انسان شیطان لرې لرې ګرځي خو چې دا کله دا نفس دی ملګری کي ځان سره بیا انسان باندې حمله وکړي او په ده باندې ډېر ډېر ګناهونه وکړي خو که دا نفس یې تا په کنټرول کې رالی نو مقصد دا چې ته شیطان نه بچ شوې نن سبا خو حال داسې ده چې وایي نام پته ورنه وکړي چې نام دې څه ده وایي جی نام خو مې موسی ده او چې کار ته یې وګورې نو کارو چې تر فرعون نه مخته وي چې نام ته پوس ورنه وکړي چې نام دې چې ده وایي نام مې ابراهیم ده او چې تکبر ته یې وګورې نو تر تکبر نمرود نه هم زیاتی چې نام ته پوس وکړي نام دې څه ده وایي نام مې جی غلام رسول ده خو کار ته چې وګورې دا نفس په ټیک کوې دا نفس په ټیک کوې که نفس ته ټیک نه کړی نو بیا به دا نفس کوم ځای کې ټیک کېږي یا به په قبر کې ټیک کېږي او یا به په جهنم ټیک کېږي الله رب العزت